الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چی دوران نن پرنو خاور شو چی دوران نن پرنو خاور شو یو سورزی جوندنو خاور شو مرگ تشاو گدا دوانا یو شان خکاری مرگ تشاو گدا دوانا یو شان خکاری کبالول کا افلاطونو خاور شو هم د یار هم د دولت مین بدرمی هم د یار هم د دولت مین بدرمی کمجنونو کقارونو خاور شوم د خایس او د ځوانۍ لډیر صفتا د خایس او د ځوانۍ لډیر صفتا چې ډک هر یو مضمونو خاور شو د خایس او د ځوانۍ لډیر صفتا چې ډک هر یو مضمون خاور شو یو ځل په مینې محبت په شوق سره درود شریف ټول وای اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زماد اهل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو ما چې کوم آیات ستاسو په حضور کی تلاوت کړو نو الله جل جلاله اما نواله په دې آیات مبارکه کې فرمایي چې اے ایمان والو تاسو خپل ځانونه خپل کور والا د جهنم د اور نه بچ کئ د دې آیات په تفسیر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې خپل کور والا وتا د دین خبر اوخای د دین لارا خپل کور والا وتا اوخای
چې د دې په ذریعه سره هغه د جهنم د اور نه بچي. نو الله جل جلاله من او تاسو دی دنیا ته د مختصر زندگی د پاره را لګلیو. مختصر ژوند د دنیا دا امتحان دی او قسم پر رب العالمین امتحان ختم دو والا دی، نتیجه راتلو والا دا. سوک پاس شو سوک پیل شو، چا اگٹلا چا ابیللا. یو د دنیا کامیابی دا، یو د آخرت کامیابی دا. د دنیا کامیابی پس رستا بیا هم کامیابی دلشتا. د آخرت کامیابی دی، د آخرت کامیابی دل ہمیشہ کامیابی دل دی. د آخرت ناکام کېدل ہمیشہ ناکام کېدل دی. نو دی وجنا الله جل جلاله چې کله خپل بندگان پیدا کو نو فرشتو الله تعالی زو کو چې یا الله دا بد ازمکه په سر باندې خون خرابه بکی، یا الله د یو بل ویني بتوي، دا انسان م پیدا کوا. الله جل جلاله اما نواله شیطان تا فرمائی چې اے شیطانا تب زما بندگان گمراہ کے، زما بندگان با بیلاری کے، لیکن زما یو بندہ دزمکن آسمان پوری خلا د گناہ نڈک کی او یو زلخ پیمان شی ما طرف تراشی پجڑاشی. اے شیطانا دزمکن آسمان پوری دا ټول گناہونه با زور تماف کم. قسم پر رب العالمین پدی خبر سرا د شیطان بیڑے غرق کړی دا. نن منگ توبه نو باسو، نن منگ رای راس باندې ناراضو، نن هم الله جل جلاله زمن او استاسو په انتظار دیں. اے بندگانو ففروا الى الله وانتم الفقراء هو الله الغنی. ہاں غریبی راوستل والا ذات دا دا اللہ ذات تے، مالداری راوستل والا ذات دا دا اللہ ذات تے. شپه سوک راولی، ورځ سوک راولی، بارانونه سوک وری، هواګانی سوک چلی، اسمانونه چا پیدا کړي، زمکه چا پیدا کړي، بیماری سوک راولی، صحت سوک ورکی. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آغا اللہ نندی خپلو بندگانو اللہ ہیر کړو، نندی مسلمان اللہ ہیر کړو. زکه زما محترم نن ہر ځای کې مسلمان پریشان دی، نن زکه په هر ځای کې مسلمان وهل خوري، نن زکه په هر ځای کې زما خويندې میندې بے عزت کیږي، نن په هر ځای کې زکه زما مسلمانان د پارمی چرګانو وانت کی زما محترم اغا علالیږي قتلیږي. څوک تپوس کولو والا نشتا. مخکې د مسلمان په مرګ باندې اسمان بجړل، زمکه بجړل، د دنیا نظام بدر هم برهم شو، زمکه به خوځیدلا. نن څومره خلق مړکیږي لګیا دی، څومره ظلمونه کیږي لګیا دی، قتل عام شروع دی، څومره زناګانی کیږي، څومره د الله نافرمانی کیږي. زما محترمو حالات راوستلو والا، حالات ټیکولو والا ذات دا د الله ذات ته، حالات بګړاولو والا ذات دا د الله ذات ته. دانن چې کوم ګرانې نه دي، دانن چې کوم تنقیدونه دي، دانن چې په هر بیٹک او اجره کی پوله پټی باندې غیبتونه شروع دي د حکمرانانو. نجینا دا زمون خپل عملونه دي. راځي مسلمانانو نن کوم او تاسو خپل اعمال ټیکړه، د خپل الله سره صلح وکړه. آغا الله ننم دا حالات ټیکولو ته تیار دی. آغا الله
دا ګرانی الله راوستي دا او الله کن فیکون ذات ته ختمي ویم الله. نو مونږ چې واړو نو اکثریت پدې سپي باندې به مونږ گزار وکړو. نو چې پدې سپي به مونږ گزار وکړو نو دې سپي به هغه کاڼي پسې منډه وهله، گزار به پیچا کړو او سپي به منډه شي پسې وهله. زما محترمو قسم پر رب العالمین امدق شان حالات راوستلو والا ذات دا اللہ ذات تے. بیماری اللہ راوستا اول نمبر کی اللہ طرف تا منڈ وحل پکار دی. غریبی راوستا اللہ طرف تا منڈ وحل پکار دی. پکور کیو مشکلات اغا مخی تراغ نو من کم خواہ منڈو. حالات چا راوستی دی، بیماری چا راوستی دا، پریشانی چا راوستی دا او من منڈ کم طرف تا وہو. والله چې دا څومره لوی لوی ګناهونه دي، زنا، شراب، زما محترمو چې څومره لوی لوی ګناهونه دا یو طرف تکا پدې الله خفقيږي. دا نه چې نه خفقيږي خو چې څومره پدې خبره باندې الله خفقيږي چې یو بنده د الله نه بغیر هغه مخلوق طرف ته منډه وهي. یو مشکلات اغه زما محترمو د الله په بندگانو باندې یو پریشانی یو بیماری راغا او دا پدی وخت کې الله طرف ترا نشي نو پدی خبره باندې الله ډیر زیات خفقيږي، ډیر زیات خفقيږي. نو دا بیماری چې رااله نو دا هم الله جل جلاله پدی خپل بنده باندې امتحان کوي. والله پدی بیماری سره الله د دې بندنا دا د گناهونو پیټي وګرځي، د گناهونو نه صفا کی چې کم نه ختمېدو والا زندگی یعنی د آخرت زندگی دا. نو زما محترمو په دې لګي بیماری سره الله جل جلاله ول د آخرت زندگی جوړ کی. دا بیماری دا د پاره د گناهونو د مغفرت باعث جوړ شي. نو چې څومره پیغمبران راغلي دي یاد ساتئ، اغي خپل قوم او امتیانو ته اعمال خودلی دي چې تاسو د مالنا خپل نظر اغا په اعمالو باندې راولي. د مال نه کیږي، د اعمالو نه کیږي. په اعمالو باندې الله مسلې حل کوي. استاد حدیث کې محمد رسول الله فرمایلی دي چې سار سورۃ یاسین تلاوت زنانه وکو نارینه وکو د ټولې ورځې ضرورتونه ورله الله پاک پوره کی. بس دا ښکاره خبره ده، دی کې د ذری برابر شک کول نه دی پکار. چا سورۃ یاسین ویلو ادي پدې خبره باندې مکمل مطمئن شي نن ورځ با الله زما ټول ضرورتونه پوره کوي. ماسختن ماخام چا سورۃ واقعه ویلا هغه دی پخا عقیده او پوخ یقین سره مطمئن زړه سره پدې خبره باندې راضي شي چې نن بسما د رزق تنسیاب الله مان لری کی، ما باندې به الله فراخی راولي. ولی محمد رسول الله فرمایلی دی چې څوک سورۃ واقعه وای چرته بم په فقر او فاقر نش. نن د دې فقر او فاقی هر یو نارینه او زنانه شکار دی کنه. نن چې دا بهر ملکونو کې ناس دي دا زمنګ مسافر رونه د امدادي رزق د پاره تللی دي، د خزه او د بچو د پاره روزي ګټي. زما محترمو اول نمبر کې دا خبره ذهن کې کېدی چې خزه او بچي ځان لا دې ته خوراک سکاک ور پوره کول نه دي چې ته خزه او بچو ته د نار نفقی اچ کم اسباب دی هغه ورته مهیا کا او ورته برابر کا. بس صرف رزق کپڑا مکان بدا ورته برابر واسطه حق ادا دے. خپل غاړه خلاص کا، خپل غاړه خلاص کړه چې تا وړ راوړو، تا چې کم دې چینی راوړو، تا غوړی راوړو، پکور کې کم شته ضرورت ته هغه راوړو، یا د کور کرای ته خلاص کا، یا چې کم دې د خپل بچو د پاره د کور بندوبست کو نجینا. د دې سره سره
دی خپل اهل او عیال ته زما عزتمند دین خودل دي زکا چې دا خوراک سکاک دا تر مرګ پوری دي چې کله ستا ښځې له مرګ راغې ستا بچو له مرګ راغې بس خبره ختمه د خوراک سکاک کیسه ختمه خو مخکې چې کم زما عزتمندو تر آخرته پوری کومه خبره به په کار راځي هغه صحیح تربیت دی هغه د خپلې ښځې له صحیح تربیت ورکول دی د خپلې ښځې ته د دین خبرې ښودل دي خپلو بچو ته د دین خبرې ښودل نو زما عزتمندو ښځې ته بچو ته د دین لاره موږ نه ښایو بس صرف دا خو زناورم کوي زناورم دا مرغیګانې وګوره سهار وختي پاسي د جالو نه خپلو بچو د پاره چې کم دی هغه د رزق په تالاش کې دا زناور وګوره په دې ځنګلاتو کې هغه هم زما محترمو د یو بل کور رانئ د یو بل وینه تویئ او هغه خوراک رازغلی خپلو بچو ته په خوله کې ورچئ نه جنا موږ مسلمانانی سر یختونه واخلا خپونو کانو پوری بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله شریف پوری من بخپل زندگی خپل ژوند د جناب محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق جوړو الله به من کامیابی والله که کامیابی من او تاسو پسترګو باندې وګورو ترسو پوری زما محترمو و میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی نو دا حالات دا تنزل د پارا الله په خپل بندگانو باندې نه راولي دي کې ازمیخ کیږي امتحان کیږي بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ پاغي باندې کم حالات راغ کم مشکلات راغ کم غربت او تنگ دستی راغ مور هغه ته د قتلولو اراده کړې و چې دا خو غلام ابن غلام دی پلارم غلام نکي غلام در نکي غلام سبب دا معشومم غلام جوړیږي راشه قتل کا خو کله چې هغه معشوم راغړ شو او د محمد رسول الله پمینه کې هغه رنگ شو داغي پسړه کې د محمد رسول الله مين راغا الله جل جلاله کم مقام ورکو همیشه د محمد رسول الله په محفل او مجلس کې مؤذن پاتې شو او د قیامت په ورځ وا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د ټول نړومبه په جنت کې داخليږي او الله رب العزت زما محترم د بلال دا ترواله دا به الله راغون کی او د جنت حورنا بخالولتنا کی دي ولی په دنیا کې ما تاسو ویل غریبی ای بنه ده تنگ دستی ای بنه ده بيدینی ای بده والله چې د دنیا د لوی نه لوی مالدار سره چې داغي هر ارمان په دنیا کې پوره شوی خو زما محترم داغي اخرت لاړو په اخرت کې صحیح سونه رسیدا هغه ته عمل نامه په کس لاس باندې ملاو شو والله د دین بل نقصان ده شي نشتا د دین بل د هلاکت خبره نشتا نو دې سره زما محترم صحیح تربیت خپل خزیتا خپل بچو تا نن خلق لګې دې بچی راوړل ندي دې بچو له صحیح تربیت ورکول دي چې تربیت ورکول نشي بچی مراوړه قسم پر رب العالمین یو لور یو بچي هغه چې کومه معاشره خرابوي چې هغه بے تربیت وي او غیله تا تربیت نه ورکړي دا نن چې فحاشین عام شولي عریانین عام شولي زما محترم د الله نافرمانی کل عام طور سره کیږي د دې وجه دا نارینا دا بم د کم میندو بچی وي دا چې کمی زنانه لګې دي بدکارې نه کوي دا بم د چا لورې نه وي دا چې چا پین شرټ کې بهر بازارونو تر اوتلی چوک او بازار کې او چغي وهلي زما جسم زما مرزي دا بم د چا لورې نه وي دا نن چې د خپل لیډرانو د پاره پیغمبران ټارګټ کوي د خپل لیډرانو د پاره حکمرانانو د پاره صحابه عزتونه ټارګټ کوي نن د خپل حکمران د خپل لیډر مینا زمون په زړونو کې دومره ده زما محترم قسم د تخرم د محمد رسول الله او د الله د مینې نه زیاته مینا زمون په زړونو کې د خپل لیډرانو پرته ده دا د هلاکت خبره نه ده
دا د تباہی خبره نه ده. مخکې ورځو کې ساولډیر مبردان کې دا کومه واقعه چې مخې ته راغله د دې په دې خوله باندې ولې एकदम انبیا او پیغمبران یاد کړلی شو؟ زما محترمو وی په کټوۍ کې چې څه پراته وي په سمسۍ سره هغه راوچتېږي، همدقه شان په زړه کې چې څه پراته وي په ژبه باندې هغه ویلی کېږي. والله چې د کم انسان تربیت شوی وي د هغې په رګ رګ کې د محمد رسول الله د الله مینه هغه ګلی شوی وي، هغه چرته هم داسې خبره په خوله باندې نه راولي. زه ورته وایم چې د دې سړي تشبیه به د یو ښه سړي سره ورکړی چې ډېر ښه سړی، یا به د یو عالم دین سره، یو لوی عالم به یاد کړی، یو لوی صحابي به یاد کړی، یو بزرګ به یاد کړی. نو زما محترمو سوال درته کوم، دا خپل بچی په کنټرول کې کوي، دا خپل لوریانې په کنټرول کې کوي، د دې خپلو زنانو نه دا موبایلونه واخلئ. یو راغی یره جي زما لور ده د دنیا پیسې مې پې خرابې کی، بالکل دنیایي تعلیم پې لګې دی، زه حاصلوم او بالکل ترقي نه کوي، ورځ ته ورځه په ښکته باندې روانه ده. زه هغې ریزلټ وګورم نمبر یې ډېرې زیاتې کمې راغلي، زه استادانو سره کینم چې زه دا دومره لوی لوی فیسونه د ده خلاصوم، زما دا لور څه حساب دی؟ او ورته وایي محنت کوشش موږ ورسره کوو چې ستا لورې خپله نه کوي، د هغې خو موږ نه یې ذمهوار. دلته دا ټولې زنانه نمبرې حاصلې او د هغې نتیجې بهترین ریزلټ راځي او ستا د لور ریزلټ کمزورې راځي، خو ستا لور کې به چلي کړ. په الله یقین وکړئ د هغې تفتیشات شروع شو، والله د دې لور د کمرې تالاشي شروع شوه. د لور په کمره کې زما محترمو د بیډ او د فوم د لاندې نه 2 ګوتې موبایل راووتو او په هغې کې چې کم میسجونه او کم وخت دې زنانه په هغه موبایل کې خراب کړی. ما او تا به د خپل لور خور نه خبر هم نه وي، هغې به د بل سره رابطه جوړه کړې وي. والله که زما عزت ته به وګوري، والله که زما غیرت ته وګوري، والله که دې خاندان ته وګوري به بیرته جاړه، زه به هم جاړم ته به هم جاړې. وایي نصیحت په عاشقانو اثر نه کوي، نصیحت په عاشقانو اثر نه کوي. بې مه ملا له بوزه، مې پیر له بوزه، بس اوس د ځان خیر غواړه چې څه به کېږي. مخکې ورځو کې هم څه زنانه ماله دلته رالي، یو جنۍ راوسته، زه د چا نوم نه علم، خو زه اصلاحي میسیج ورکول غواړم چې زموږ نورې خویندې میندې، زموږ نور نوجوانان د دې لوی نقصان نه بچ شي. نو زما محترمو هغه جنۍ دومره شرمول لا اخستی و، پلانکې الک مې خوښ دی که هغې له مې نه ورکوي والله ځانم وژنم، دا کوم هغه کوم، تاسو هم شرموم تختمه. پلار غریب راته په ژړا شو، خویندې په ژړا شوي، قالي چې موږ عزتداره خلک یو، دا مو شرمۍ لګیا دی. او الک چرته د بلې علاقې نه او د بل کلي نه راغلی دی، چرته په جنج کې او په واده کې چرته یو نظر سره زما عزتمندو هغه ما مخې ته کېنوله، حالانکې د دنیا مولیانو د دنیا خلکو لی بوتلې وه، خو چا ورته ویلي دلته یو 11,000 لینډ دی و هغې لی ورولئ، انشاءالله ورته لږ نصیحت وکړي که چرته الله یې پر راس باندې راولي. زمونږ خبره انشاءالله د الله په فضل سره فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں. هغه فکر سره مې وسره یو څو خبرې شروع کړي، ورته یم خورې واوره، کلاو غوږونو باندې واوره، خوښه ستا ده، مشوره زما ده. زه درته ویم چې دغه نقصانات به ستا مخې ته راځي، دغه رونه دې ناست دي، دغه مور دې ناسته ده، پلار دې ناست دی، خویندې دې ناستې دي، بالکل نن به فیصله وشي، تا به دې الک له ورکي. خدا راته ووایه چې سبا د خاوند په کور کې پتا هر رقم تکلیف و، هر رقم ظلم او زیاتې تا سره کېدو، بیا به تا سره پلار نه ودرېږي، مور به در سره نه ودرېږي، رونه به در سره نه ودرېږي، خاندان به در سره نه ودرېږي. وجه څه ده؟ تا په خپله خوښه واده کړی، ته وایې پلار نه پوهېږي، مور نه پوهېږي، ته پوهېږي، بس بالکل صحیح ده. یو خبره. دویمه خبره، دا زنانه د زړونو نه ډېرې صفا وي،
ډېرې زر دوکه کېږي. دا د ګسې پختۍ نه پیدا دي، دا ناقص العقل دي. د دې دپاره د خور دپاره الله رور پیدا کړی دی، د لور دپاره الله پلار پیدا کړی دی، د یو بچي دپاره الله پلار پیدا کړی. دا به دوی سره مشوره کوي، داسې حکم کو نه کم دې کې به زما خیر یو که شر وی. نو مشوره وشورا بینهم، الله قرآن کې فرمایي تاسو خپلو کې مشوره کوئ، یو کار تاسو کوئ هغې مشوره. نو ما ورته ویلې خورې تا خو د زړه نه لګي صفا مینه د دې الک سره کې، خو د هغه الک نه ته خبره نه چې هغه تا سره په زړه کې څنګه دی، تا سره د زړه نه مینه کوي او که نه د ژبې په سر لګیا دی. دې نه ته خبره وایي نه. ته مخکې ورځو کې یو جنۍ د یو خپل محبوب دپاره پلار پرېښوستو، رونې پرېښوستو، قام قبیله کور هر څه پرېښوستو، وتښتېده کراچۍ ته لاړه. هغه الک په کراچۍ کې کرایي کور وله ونیولو او زما عزتمندو دا جنۍ په هغه کرایي کور کې دیره کړله. یو میاشت بعد هغه الک د هغه کور نه وتښتېدو او هغه جنۍ غریبې تنې تنها په هغه کور کې پرېښوسته. ما ورته ویلي چې لاس مات شي غاړې له راځي. زما محترم یو میاشت بعد دا جنۍ غریبه د هغه الک پسې ګرځي، خپل خاوند پسې ګرځي، وګرځېده الک یې پیدا نه کو. د هغې نه پس را روانه شوله او زما عزتمندو خپلې علاقې ته راغه، خپل کور ته راغه، په خپل بیټک کې د یو کټ لاندې پټه شوله. یو رور پې خبر شو، بل رور پې خبر شو. زما محترمو بیا خو پښتانه هم پښتانه وي، بیا خو غیرت هم غیرت دی چې زما استا لور خور یو میاشت زما استا د کور نه بهر تیر کې بغیر اجازت تللی وي. ما او تا به د هغې انجام څه جوړو. زما محترمو یو څو ورځې پس خبر راغی هغه جنۍ د یو پیلر پسې تړلې وه او دومره وویشتله چې د جان پهچان نه ویستلې وه. د ځان دشمنه مه جوړېږه. قسمت تقدیر وی په تقدیر چې دې سلیک وي بل به نشي، کومه شپه چې دې په ګور وي کور به نشي. ستا په تقدیر چې الله څه لیکلي دی به تا ته ضرور میلاویږي. تادي مه کوه، هرس مه کوه. د هغه جنۍ د سترګو نه اوښکې روانې وي. ما ته وایي مولانا صاحب تا خو زما سترګې کولاوي کړي، زه به نن نه پس د خپل رونو مخې ته به نه راځم، د خپل پلار مخې ته به نه راځم. څنګه زما رونو مشوره، څنګه زما رونو زما مور و پلار فیصله وکړه، ما ته هغه فیصله قبوله ده. نن زما محترمو زمونږ نوجوانان لاړ شئ وورئ حدیث کې محمد رسول الله فرمایي زنانه به په لاره باندې څنګه تېرېږي، په لاره باندې به زنانه څنګه تګ کوي. د دې ټولو مسلمانانو د زنانو نارینو دپاره اصول ښودلی شوي دي، طریقه ښودلی شوې ده، سلیقه ښودلی شوې ده. موږ به د زناورو غونته کې د ډنګرانو غونته کې ژوند نه کوو. ما تاسو ته وویلې موږ مسلمانان یې الحمدلله ووایو، ټول موږ مسلمانان یې. وشي که نه اړه کې دي چېرته مسلمانۍ ته سپک نظر ونه شي، الله به دې مرتد د دنیا نه تیر کړي، خدای به دې حشر د ګورې کافرانو سره وکړي. چېرته په خوله باندې داسې لفظ رانولې ایو ویلې وي کافران زنده باد. ما ورته ویلې ستا دا ټول کفار راجمع شي، هغه کافران چې هغه لارې جوړوي، هغه کافران چې هغه ښه کارونه کوي، ټرانسفارمر یې جوړوي، ښه کارونه، غریبانان مسکینان کونډو رنډو کره خیراتونه زکاتونه. والله زما د ادنا نه ادنا درجې مسلمان د خپلو خاورو ته هم نشي رسېدی. کلمه ویلې ده هغه کلمه نه ده ویلې. اصل شی بنیادي شی بنیادي شی هغه عقیده ده، او د چا عقیده چې په الله او د الله په رسول نه وي د هغه هر څه فضول دي، بیا د هغه هر څه فضول دي. نو ما تاسو ته خبره څه وکړه چې تاسو خو خپلو ښځو بچو دپاره د هر اسمان نه اوړه را پیدا کوئ او راوړئ یې، ټماټر را پیدا کوئ او راوړئ یې. که خدای دې شي خدای دې کړي که تروړه هر څومره ګرانه شي ته اوړه بیا هم راوړې. ته د هر اسمان نه نان نفقه ضروریات اخراجات خپلو ښځو بچو دپاره پوره کې که نه پوره کې. دلته بیا خوشحاله شي چې ما ته یو ذمواري وه چې اوړه به راوړې او زه بس بار کار ولګېدو اوړه مې راوړو بس زما غاړه خلاصه شوه.
زما ذمہواری پوره شوه والله که تاسو واورئ چې زمونږ او ستاسو په زړونو کې به د دې ټولو نه زیاته مینه د الله او د الله د رسول مینه به پرته وي. یاد ساتئ که چېرته نه وه الله قرآن کې فرمایي چې د مرګ نه مخکې زما عذاب ته انتظار کوو. ستاسو ته څه پته ده چې موږ او تاسو باندې به کم عذابونه راځي؟ زمونږ او ستاسو دا زړه دا د چا دپاره دی؟ په دې کې به د چا مینه پرته وي؟ زما محترمو دا حالات، دا تنگدستی، دا غریبی، دا پریشانی، دا مصائب چې کم راځي دا د تنزل دپاره نه دي. په دې به صبر کوو او انشاءالله د دې بدله به الله موږ او تاسو له اجر عظیم راکوي. دا غریبانان به 40 کاله مخکې د مالدارونه 1500 کاله مخکې د مالدارونه به جنت ته ځي او دغه غریبانان دغه تنگدسته خلک به د قیامت په ورځ الله راضي کوي به الله به خوشحالي. مه خفه کیږئ. ما تاسو سره دشمنی نه وه چې ما تاسو له مال نه و درکړی. ژوند تېرېږي که نه تېرېږي؟ نن تاریخه پورې هغه دی د رزق نه څوک مړه نه شو، د لوږې د لاسه څوک مړه نه شو. رزق الله وعده کړې ده په هر طریقه په هر قانون الله موږ او تاسو ته لګیا دی رزق را رسوي. نو زما محترمو دا حالات دا د کامیابۍ دپاره دي، دا مخکې د تګ دپاره دي. نو یو زنانه د هغې په زړه کې ارمان دا و، ارزو دا وه، تمنا دا وه چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړم. په خوب کې ما ته الله پاک د محمد رسول الله زیارت را نصیب کړي. نن خو زمونږ زړونو کې دا ذهن کې اډوله سوچ فکر هم نه تېرېږي چې زه د خپل پیغمبر دیدار وکړم. موږ پسې شي عاشقان یې، هسې خیر د خپلو کې دا یې ناست کسان په کورونو کې زنانې موري. موږ اډوله سوچ نه دی کړی په دې خبره. او هغه زنانه چې کم ذکر کومه وظیفه به ورته چا وښوده، کم درود شریف به ورته چا هغه به چې کم دی کولو چې زه د محمد رسول الله دیدار وکړم، زه د محمد رسول الله زیارت وکړم. زما محترمو خاوند یې یو ورځ راغی نو دې ښځې ته وایي څنګه چل دی؟ داسې بېچینه او پریشانه ناست دی. ډېرې تسبیح مې واړولې، ډېر ذکر اذکار مې وکړو، ډېرې وظیفې مې وکړې، اوسه پورې د محمد رسول الله زیارت مې ونه کړو. زه ډېره بدبخته یم، اوسه پورې د الله د رسول زیارت دا ولې؟ زه الله ته خوښه نه یم، زما د اعمال قبلیږي نه که دا څه وجه ده؟ د خپل پیغمبر دیدار ما ته نه نصیب کېږي. خاوند ورته څه وایي؟ ورته وایي زه درته یو عمل وښیم او هغه عمل ته وکړي او انشاءالله بېګاله چې کوم دی د الله د رسول زیارت الله تا ته در نصیب کړي. وایي ضرور وښایه. وایي ښه. وایي ته داسې کار وکړه چې مزیدارې کپړې به واچي، د ناویتوب چې کومې کپړې دي که نه هغه به واچي. حالانکې دا اوس پخه ښځه ده، بوډۍ ښځه ده او دې ته د ناویتوب کپړې چې کوم دی خاوند ورته دا خبره وکړه. وایي د ناویتوب چې کومې کپړې دي هغه به واچي، میک اپ به وکړي، خوشبو به ولګي، ځان به ښایسته راښایسته کړي، ځان به ډولۍ کړي. پوه شوې؟ او په دې شپه باندې چې ته اوده شوې انشاءالله د پیغمبر اسلام دیدار به تا ته نصیب کېږي. هغه همغه شان وکړه خو طالبه وه، اخو په دې تکل کې وزه د محمد رسول الله دیدار وکم. زما محترمو دا خاوند یې لاړی او د دې زنانه رونه را خبر کړ چې ښځې خو په ځان څه بېلې بېلې نخرې پیښې شروع کړي دي، بوډۍ ښځه ده او تاسو لږ راشئ هغه څه کوي لګیا. زما محترمو رونه وله را خبر کړ چې کله د دې زنانه رونه راغه او دا یې وکته چې د ناویتوب کپړې یې چولې دي او د چې کوم دی ډول او سینګار او میک اپ وغیره یې کړی دی او که نه بنګړي وغیره، نو خیب ودګله ویې رټله چې مړه دې عمر ته دې وګوره او ستا دې نخرو پیښو ته وګوره. زړه ښځئ بوډۍ ښځئ چېرته الله الله کوه ته دا څه کې مړه ښه سختې سختې خبرې ورته دا زنانه ډېره زیاته خفه شوه چې دې خاوند خو ما سره دوکه وکړه. په دې چل باندې زه په خپلو رونو باندې بېعزت یې کړم، ویې دګلم، ویې رټلم، ډېره زیاته خفه وه او ښې وژړل. په دې جړا جړا کې دا زنانه اوده شوه. چې کله اوده شوله په خوب کې ګوري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب شو.
الله د ټول عمر هغه تنده ماته شوله را پاسېدو سره ډېره خوشحاله وه تر او تازه وه خاوند ته وایي چې ما خو د محمد رسول الله دیدار وکړو زما د ټول عمر هغه ارمان الله پوره کو خدا راته ووایه چې دا دې کې څه داسې کمال و دې کې څه داسې راز و ورته وایي ای زما کور ودانې ای زما بیبي ای زما ښځې تا ما سره ټول ژوند په سکون او په خوشحالۍ سره تیر کړی و چېرته تا باندې تکلیف نه و تیر شوی چېرته په تا باندې سخته نه وه تیره شوې دا پلین ما تا ته جوړ کو چې په تا لږه سخته تیره شي په تا لږ تکلیف تیر شي نو زما محترمو هغه تکلیف نه بعد الله پاک د خپل حبیب دیدار تا ته در نصیب نو همدقه شان د دې غربت د دې تنګدستۍ د دې دنیا د حالات ختمېدل به وي انشاءالله کامیابۍ او خوشحالۍ شروع کېدل به وي خو چې صبر وکړو او شکر ماده زما عزتمندو په دې خپله خوله کې پیدا کړو شکر یا الله شکر دی وچه روټۍ میلاوه شوه میلاو شو شکر دی یا الله که غوښه مې ونه خوړله دال ساغ خو مې وخوړه که یا الله داسې خلک به وي چې یا الله د هغې د رزق درک به نه لګي زما محترمو انشاءالله د شکر ماده من او تاسو په دې خپلو خولو کې به پیدا کوو ټیک ده که نه زنانو ته مو وایې تاسو ته میم او د خپلو زنانو ته درون لباسونه نری کپړې د خپلو زنانو ته مه پرېږدئ محمد رسول الله فرمایي چې زما د امت زنانه به داسې وي چې هغې به کپړې اچولې وي په حقیقت کې به هغه بربنډه وي څه مطلب نری کپړې به اچولې نری لباس به اچولې وي نن زنانه بازار ته لاړه شي بازار کې دکاندار ته وایي د دې نه نوره باریک کپړه نشته دې نه نوره نری نشته دا منګ او تاسو به منې کوو منګ او تاسو به په لار باندې راولو منګ او تاسو ذموارانی د دې ذموارۍ متعلق به د قیامت په ورځ تپوس کېږي د یو ښځې په سر باندې به سلور کسان جهنم په اور باندې سوځي خاوند پلار زوی رور دا ټول به زما عزتمند دی به جنت ته روان وي دا ښځه به پکې لاس اچوي داسې چېرته ستا د لاسه تا ما ته د دنیا تعلیم را کړی او د دین تعلیم دې نه و را کړی یا الله دا به جنت ته ځي او زه به جهنم ته ځم کور به مې نه و جارو کړی دی به وهلم کپړې به مې ورله نه وي اصلي کړي وهلم به تلکارۍ کې به لږه رانه مالګه زیاته شوې نه وه د سپېږمو د یختو نه به یې رانیولې وم د دې دیوال نه به یې وهلمه ما به مونځ نه کولو زما به مونځ غلطو زما د مونځ الفاظ غلطو ما له کلمه نه راتله ما ته د محمد رسول الله ژوند چا نه و بیان کړی یا الله زما دا خاوند دی دې زما نه خپل خواهشات پوره کړي دي دې زه وهلم ټکولم او دا اوس جنت ته روان دی قسم الله په ذات باندې خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا جنت په ځای به جهنم ته الله پاک ورتاو کې او جهنم ته به ورغورځي نار نفقې سره سره به اصلاح د خپلې ښځې د خپلو بچو دې ته د دین خبرې مسلې مسایل دې ته ښودل څه ټایم مونځ قضا کېږي څه ټایم روا کېږي تاسو دې قسم وایئ کور ته لاړئ زنانو نه تپوس وکئ اوسه پورې چې کوم مونځونه شوي دي هغه شوي دي دې نه پس مونځ زده کوئ دې نه پس د مونځ اوقات وپېژنئ دې نه پس پاکي او ناپاکي وپېژنئ دې نه پس د حرامو نه پرهیز انشاءالله حالات ټیک کولو والا ذات څوک دی غریبي ختمولو والا ذات څوک دی فراخي راوستلو والا ذات څوک دی شپه راوستلو والا ذات څوک دی ورځ راوستلو والا عزت ورکولو والا ذلت ورکولو والا مالداری راوستلو والا صحت ورکولو والا بیماری راوستلو والا بیماری بوتللو والا شپه په ورځ کې بدلولو والا ذات د الله ذات دی چاته وغواړي ملک ورکي چا نه وغواړي زما محترمو د ټولې دنیا بادشاهان دې راجمع شي چیلنج ورکوي پوره دنیا عالم انسانیت ته چې الله ورځ کړې ده تاسو دې شپه راولئ تاسو شپه راولئ څوک شپه راوستی شي څوک یو ساس کې باران ورولی شي دا څوک کوي الله هغه الله موږ پېژندلی نو انشاءالله د خپلو زنانو باندې به هم الله پېژنو او په خپله باندې به هم دغه الله سره صلحه کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله اعمال به کوو انشاءالله پنځه وخته د مونځ اهتمام به کوو انشاءالله په کور کې به زنانو ته د دې تربیت ورکوو
د دین خبرې تذکری اسلامی کتابونه ملاوي که نه ملاوي شته که نشته بعضې ملګري شک کې دي وایي شته که نشته کیسهخانې ډکه ده اسلامی کتابونه په پښتو کې هم شته عربۍ کې هم شته انګلیش کې هم شته په فارسي کې هم شته شته که نشته څومره پیسې بادې د خپلې ښځې د تربیت دپاره یو کتاب کور ته راوړه د خپلو بچو د تربیت دپاره یو کتاب کور ته راوړه ماسخوتن کې د هغې نه لږ تعلیم کوه لږ زما عزتمندو د هغې نه لږ مطالعه کوه ښځه کېنوه بچي کېنوه لږې دا خبرې ښځې سره شیر کوه چې ستا ښځه هغه خبرې واوري والله دا ښځه به وي دا ښځه نه دا به بیا بیخي بدله وي بیخي داسې به بدله وي ستا به قدر احترام کوي دا چې تا ته په دې سترګو کې در ننوځي خو غریبه خبره نه ده هغې ته څه پته ده چې خاوند کم مقام لري او نه چا ورته بیان کړی او نه ته تبلیغ کې پرېږدی ته خو یې تبلیغ نشته موږ درته وایو فرض دی ایمان جوړول علی رضی الله تعالی عنہ د دې آیات په تفسیر کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے ایمان والو تاسو ځان بچ کئ خپل اهل او عیال د جهنم د اور نه بچ کئ نو څه مطلب اهل او عیال به څنګه بچ کئ هغې ته دین وښایه چې هغې ته د دین وښودو هغې ته د دین مسایل وښودو هغې ته د تاریخ بیان کو هغې ته د محمد رسول الله ژوند بیان کو ستا غاړه خلاصه ده بیا په دې خبره ورسه ستا غاړه خلاص اوس زه تا نه تپوس کوم یو خاوند په خپله مونځ نه کوي نو هغه بل ته ویلی شي چې مونځ وکړه نه شي ویلی اول به ته خپل ځان جوړی خپل ځان به د الله په دین باندې مزین کې چې ته بې بل ته وی که نه نو هغه به مني اوس زه لګیم تاسو ته ښې خبرې کوم او زما خپله بچی چې کم دی هغه ټیک نه دی زما خپله ښځه ټیک نه ده زما خپل کور کې چې کم دی د اسلام خلاف کارونه کیږي زما ما باندې واده راغی په واده کې درز او غپه او تاسو ته امرونو دا درز او غپ مه کوئ دا خبره بیا اثر کوي ته به ما ته پیغور دا خبره راکې چې ملا بل ته مسلې کې او خپله پې حملې کوي کوشش زما محترمو کوشش وکړئ انشاءالله چې دا خبرې په خپلو بیبیانو کې په خپلو بچو کې د نار نفقې سره د دینه بهتره او ډیره ضروري خبره دا ده چې هغې ته د دین خبرې او د دین مسلې مسایل هغې ته بیان کړلی شي ټیک ده که نه انشاءالله صحیح ده سار صورت یاسین اهتمام به نن نه څوک شروع کوي چې انشاءالله نن نه به زه د صورت یاسین اهتمام کوم کور کې به هم دا خبره چلوم چې سار خپل لوریانې بچي ښځه دا ټول به کینوم په خپله به هم کینم نه مې دی ازده صورت یاسین خو ازده که که نه یو ټکې دوه ټکي هر کور کې الحمدلله یو ماشوم یا یو ماشومه یو زنانه یا انګور داسې وي چې هغې قرآن ویلی خامخا یو نانیم الحمدلله الله دې نورم دا دین هواګانې پوره دنیا کې وچلی هر کور کې ابه ډېر پاتې کور وي چې هغې کې زما عزتمندو داسې څوک نه چې هغې قرآن ویلی ابه ډېر پاتې کور وي ورنه اکثریت یو کس په کور کې زنانو کې یا نارینو کې داسې وي چې هغه په قرآن پوهېږي قرآن ورځي نو صورت یاسین د هغې نه دا سپین ږیري دا مشران دا چې کوم اوسه پورې قرآن نه دی یو ټکی ورسره شروع کړه صورت یاسین زده کړه ورسره صورت واقعه زده کړه نو صورت یاسین چې چا د ورځې وویلې ښکاره خبره ټولو ته پته څه چل کېږي د ورځې ټولې ورځې ضرورتونه الله پوره کوي دا منې که نه منې دا چا فرمایلی دي چا فرمایلی دي محمد رسول الله فرمایلی دا خو ښکاره خبره ده دا چا فرمایلی چې څوک صورت واقعه وایي ماښام کې د باندې به چرتم په زندګۍ کې فقر او فاقه غریبی به الله رانولي دا چا فرمایلی محمد رسول الله فرمایلی نو د محمد رسول الله خبره ده چا خبره ده د الله خبره ده د الله خبره ده روح کېدی شي نو قسم د الله په ذات باندې نن نه د اعظم کو زم کوم تاسو هم شروع کوي او ان شاء الله را رواني جمعې پورې زه تاسو ته ښیم چې تاسو کې او موږ کې څومره تبدیلی نه راغلي او څومره الله پاک کارونه روان دنیا به ډسمس وي زما او ستا لینډ به توله کې وي ان شاء الله زما عزتمندو د خلکو په کورونو کې به د رزق پته نه لګي او ان شاء الله زما او ستا په کور کې به ان شاء الله العزیز د رزق دومره فراخینې به وي ان شاء الله د رزق دا ټولې دروازې به را باندې الله را کولاوي خوش ښه ټیک ده ان شاء الله ٹھیک ده
او ځان له دې اوسه پورې دا یو د 3 سورتونه یاد کړي دي په دې باندې دا منځونه کې تر 8 کالو پورې دا یو قل هو باندې را رواني الله له بس جواب ورکې کوشش وکړي اوسو سورتونه ور سره نور مې ځکه د دې قل هو پځې چې کم دی بل سورت یاد کبه پاغي باندې اوسو منځونه وکړه هغه زړه په مثال د وران کور یعنی کندر دی چې پاغي کې د قران صحیح څه موجوده نه نو دا اللہ کلام با عزت کو لگ 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 قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے اللہ دے پدی ټولو خبرو دا عمل کو توفیق